یا سلامو یا هر قسم بیماری چې در باندې راغلي وي که نه، کوم قسم بیماری نه وي، که هغه پټې بیماری نه دي او که ښکاره بیماری نه دي، داسې بیماری نه چې هغه بیمارانو باندې ډاکټران هم په هغې بیمارانو باندې ستړي شو، په بیمارۍ باندې ستړي شو، خو لیکن معلومه یې نه کړه چې دا کومه بیماري ده. د ګردو بیماري ده، ګردې کمزوري دي، یا داسې چې کوم قسم بیماری انسان کې موجود وي که نه، ان شاء الله العزیز د الله فضل سره داسې وظیفه در کومه، خو دې اجازت به هغه خویندې میندې وروڼو ته وي که څوک دا ویډیو په ټیک ټاک ګوري او که څوک دا ویډیو په فیسبوک باندې ګوري، په کمنټ کې به ضرور یو پیر سبحان الله لیکي، بیا هغو دپاره خصوصي د هغو دپاره اجازت ده. صحیح ده؟ داسې کار به وکړه ټول نه مخکې به تاسو 11 پېرې صلی الله علیه وسلم ووایئ، بیا به دا کچ لفظ ووایئ، ورکوټه لفظ به ووایئ، اسان لفظ، دا هر یو کس ویلی شي ښه. او په دې باندې اوبه دموه، که یو ګیلاس اوبه څکې او که دوه څکې او که څومره څکې شي، په هغې اوبو کې په اوبو باندې دا الفاظ وایه سلامو یا سلامو، دا 100 پېرې وایه، دې نه مخکې وروسته 11 پېرې صلی الله علیه وسلم وایه او هغه اوبو باندې چوف کوه، بیا دغه اوبه څکه، که ګولۍ ډاکټران درله ګولۍ درکړي هغه ګولۍ استعمالوه او په هغې اوبو چې کومې اوبه ته استعمالوه په مثال کې که نه، په هغې اوبو باندې چوف کوه او هغه څکه انشاءالله العظیم، انشاءالله زما وروره، انشاءالله دا عمل 41 ورځې وکړه، بیماري به دې ختمه د الله فضل سره.